عظمت قرآن حوالی سره د قرآن نسبت د کائنات پټول نسبتونو کې اعلی دی. د الله په نعمتونو کې لوی نعمت قرآن دی. هر نسبت ته سلام کوم، لیکن د قرآن نسبت ته نور نسبتونه نه رسیږي. وګوره دنیا کې کوم شپه کې قرآن راغی، هغه شپې باره کې رب کائنات نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. هغه شپې ته د قدر شپه وي، خیر من الف الشهر ورته وي. د شپې نسبت قرآن سره 12 میاشتې دي، لیکن د کوم میاشتې نسبت قرآن سره راغی 12 میاشتو کې محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع اول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ. 12 میاشتې دي، لیکن کوم میاشت کې دنیا ته قرآن راغی شهر رمضان انزل فیه القرآن. میاشت د رمضان و دنیا ته قرآن راغی. د رمضان المبارک میاشت ته عظمت او مبارکوال ملو شوی د رمضان نه د قرآن د وجه دی. خطو کې چاته پاکستان باندې فخر دی، چاته افغانستان باندې فخر دی، ما ته په حجاز مقدس باندې فخر دی. مکه المکرمه، مدینه المنوره، د اسمکه په کومه خطه د قرآن نزول وشو، هغه خطه پټولو خطو کې اعلی شو. کوم امت ته قرآن راغی، هغه امت الله پټولو امتونو کې بهتر وګرځو. کوم نبی باندې د الله کلام قرآن نازل شو، هغه نبی الله په تمام انبیاء کې امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء جوړ ک. لہذا نسبت د قرآن دی. او چې څنګه د قرآن فضیلت منی اور د قرآن تعلیم منی، نو د قرآن تعلیم او د قرآن فضیلت سره د قرآن طالب بمنی، حافظ القرآن بمنی، قاری القرآن بمنی، مجاہد قرآن بمنی، مبلغ قرآن بمنی. اور د قرآنی نظام د پاره بیا د دې نظام د پاره راوستون کې عالمان بمنی. وګوره د چا چې قرآن سره نسبت وو هغه ته څه ملاویږي، د چا نسبت نو هغه ته څه ملاویږي. زمون اکابر کې امام راغب الاصفهانی کتاب لیکلی دی المفردات. امام راغب په خپل کتاب المفردات کې قاف کې تحقیق کې ذکر کړی دی. قاف کی اشاره قتل تدا اور قاف قتل. پھر فرمائے توجہ، قتل اولاد پر دو قسم دی. یو قتل اولاد زمانے جاہلیت کے بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درکور کول بے لور چې پیدا شو ژوندې به خخوله، لور به عار غنا، لور به شرم غنا. ننم هغه قبرستان موجود دی. دا حج عمره والا چې یو بل نورک شي یو بل ته په موبایل باندې وی کم ځای ولاړی، وی هغه د ماشومان قبرستان سره ولاړ، هغه ماشومان هغه ادیره سره ولاړی. اے جسے پدې قبرستان کې چې دا څومره قبرونه دي، دا ټول ماشومان ژوندې خخ کړي. میرے رب نے فرمایا بأي ذنب قتلت، پکم جرم باندې دا قتل شوی، پکم جرم باندې دا ټوکړي ټوکړي شوی، د دې جرم سو چې سزا یې قتل وګرځم. زم وایم حسن جان شهید رحمت الله علیه ټوکړي ټوکړي شو. بأي ذنب قتلت، سمرو شهید رحمت الله علیه ټوکړي ټوکړي شو. زوایم بأي ذنب قتلت. هغه په بلوچستان کې مولانا حنیف سے ټوکړي ټوکړي شو. زوایم بأي ذنب قتلت. استاد العلماء، استاد المجاهدین مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه ذبح شو، ټوکړي ټوکړي شو. زم وایم بأي ذنب قتلت. د شیخ رحیم الله حقانی سے د مدرسې تیار لست مشکات المصابی طالبان ټوکړي ټوکړي شو. زم وایم بأي ذنب قتلت. یو قتل اولاد په زمانه جاهلیت کې وایي چې چې لور به پیدا شو، لور به ژوندې خخوله. امام راغب سے فرمای وی دویم قتل اولاد دادی چا چې اولاد بچی د قرآن نه محروم ک، حدیث نه محروم ک، دینی تربیت نه، اسلامی تربیت نه محروم ک. اولاد بچی مسجد نه محروم ک، مدرسې نه محروم ک، مرکز نه محروم ک، خانقاه نه محروم ک. دینی مذهبی اسلامی تربیت نه اولاد بچی د تعلیم نه محروم کړم، مدرسې نه پاسول محروم کړم، مسجد نه پاسول محروم کړم. دنیا حرص د وجه، دنیا لالچ د وجه، دنیا محبت د وجه چا اولاد بچی د قرآن نه محروم کړه. امام راغب سے فرمای دام قتل اولاد کے داخل
تا د بچو قتل کو اوجی صاحب ته قاتل یې، ملک صاحب ته قاتل یې، نواب صاحب ته قاتل یې. تا بچی د قرآن نه محروم کړو. تا خلکو ته په حجره کې او جماعت کې وې چې پهله ما ګټله، الحمدلله اوس مې بچی ګټي. پهله ته د پیسو ماشین وي، اوس ته د بچو نه د پیسو د دولت ماشینان جوړ. توجه، رزق په صدارت نه دی، رزق په وزارت نه دی، رزق په کوالیفیکیشن نه دی، رزق په خانه ملکه ناظمه چیرمنه کونسلر باندې نه دی، رزق په کاروبار باندې نه دی. اور حکیم الامت اشرف علی تانوی صاحب نے فرمایا رزق په عقل نه دی، وای رزق په مقدر دی. رزق وای ثواب د پر رزق په مقدر دی. رزق په عقل یې صاحب دا مو چې نو سړی رزق ډیر دی، دا د عقل خاوند دی. اشرف علی تانوی صاحب لیکلی دی و یو سړی کور ته غنم وړل، نو غنم کور ته په خر باندې وړل، نو د خر خپل مخصوص بوري، خر والا بوري ته سوای بوریا یو طرف ته پاغه خر باندې هغه بوره کې غنم واچونه، دا بوره په یو طرف غورځیدا، چونکه د کې عقل نو نو دی بل جانب بل اړخ ته شګه واچولا، بیلنس توله برابرول د پاره. اوس یو طرف ته غنم دی، بل خوا شګه ده، کور ته خر شریف روان کړي. توجه پلار کې یو کس ولاړ د عقل خاوندازان ته ډیرو خيار وي، مخلوق ته الله سنولې خلکو نه سوال کوي، دته چې کتلی په خر باندې یو طرف ته ریت شګه ده، بل طرف ته غنم دي. توجه، عقل والا وته سکه وای کور ته غنم وړم، وای چې غنم وړي په دې شګه سکه، وای د غنم په طرف دا بوره غرسیدا نه په دې شګه می قابو کړی دا. عقل والا ورته وای چې شګه دې چوله خو غنم بری تقسیم کړیو، نیم غنم به یو جانب یو اړخ یو طرف ته چولیو، نیم غنم به بل جانب بل اړخ بل طرف ته چولیو، نو توله به برابر شي و او تا په خر شګه واښو د خر د بیخ بنیاد و باس دی. ورته تا چې ماته کومه د عقل خبره وکړه. توجه، وی دا عقل مال الله نه درا کړی، دا تا چې کوم پوي کړم دا ماته پته نه و، عقل نه دارت دی. وته وورا وی مال الله تعالی عقل نه درا کړی، خو غنم را کړی کور ته وړم. عقل نشته وای رزق شته، عقل نشته او رزق، عقل نشته او رزق. او دته وی ته ما پویو، ما ته نصیحت کې، ما ته عقل خې، او ته سره د عقل په سړک ولاړې د مخلوق نه سوالونه کې. دلته اشرف علی تانوی سے وای رزق په مقدر دی. رزق زما د عقیده ده، د شب قدر د بټاګرام د هر مسلمان پښتون دا عقیده ده، وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها. مخپز مکه تمام زنده سر ته رزق څوک ورکوي؟ پول رزق څوک ورکوي؟ پیشوګان له رزق څوک ورکوي؟ منګکان له رزق څوک ورکوي؟ او توجه یې سپي دکانداری کوي، ملازمت کوي. دلته د سپو پلازا شته، او په سپو کې چې غټ سپي ګولډانګ 18 ګریډ پکې شته، سپو کې افسران شته. اور آج تک شب قدر د ختم نبوت چوک کې سپو هړتال کړي وای کنه سپورتال کړی دي چې 1500 سپی راجم شو، غټ ګولډانګ لیکچر ورکي او واړه کوتري سپی وته ولاړی. او هغه سپی په تقریر کې دا وی چې لوگ اتنے حریص ہو چکے ہیں سر جی، لوگ اتنے بھوکے ہو چکے ہیں کہ لوگ آج کے انسان ہڈیوں سمیت گوشت اڑا رہے ہیں. ظالموں، ہمارے لیے ہڈیوں کبھی نہیں چھوڑ دے، چرگان سردا اډو کو خوري، مونږ له هډو کې پرې نه خاودو. سپو سپوري د رزق کیلو نکړه، د رزق شک او ته د عقل خاوند دی. نن دا یو مسله ځن کې کېده د رزق په باره کې پریشانی ختمه کې. زمونږ رازق څوک دی؟ وای رازق څوک دی؟ رازق څوک دی؟ مونږ سره د رزق زما الله اغست ده، خو چې کم فضولیات دي ته پریشان پاغي. او پښتونه دا نن چې مونږ بے حال بدحال پراګنده بال، قسم بالله زمونږ فضولیات نه پوره کیږي. الله مونږ سره په شب قدر کې د نسوارو وعده کړی د در کوم به وای نسوار وعده کړی، د سیرګټو کړی، د چرس وعده کړی، او سټوډنټانو د پبجی پری فایر لاړو وعده کړی دا چې ستا مازغه ټیک نه دي، تاسو ته چرس نه ملاويږي، ستا سیرګټ نه ډکیږي. زمونږ مال په فضولیاتو خرج کیږي، پس شي فضولیاتو خرج کیږي، په فضولیاتو باندې. و دې نسوارو کې څه کمال دي؟ او نسوار ماته چې مخالفت دی ولې شروع کړ؟ ما دلته کې یو ممندو
د نسوارو کاروبار کو او مدرسو پسې خبرې کولې مدرسو پسې وای مدرسو ډاکټر ورک مدرسو انجینیر ورک مدرسو ساينسدان ورک مې کینه مړه مې زبردست میشن شروع کوم ان شاء الله چې ستاسو کاروبار بم ختمو مې ان شاء الله او پښتون به د نسوارو توبګار کوم ان شاء الله او ما سره په دلیل کې یو دیر بابا جی دی بل حسن جان شهید رحمت الله علیه توجه نسوار ضرورت کې فضولیات شب قدر کې خو نسوار نشته تاسو ټول اولیاء ایو په کتاب کې لیکل چې نسوار مباح ہے مې ته ډبل چونډه کېدا مباح ہے زمونږ چې لګ انقلابی انداز اختیار کی بل په پسې مړوي دا تپردات دي کراچي کې ډاکټر مولانا مفتی زرولی خان صاحب ځان لزړ ستړي کدي بعض په دا تپردات دي ډاکٹر منظور مینگل سے بھی وہی تم کہتے ہو کہ یہ زرولی خان ہے وہی میں کہتا ہوں یہ زور ولی خان ہے توجہ دین نسوار کیسے کمال شتا ایسا کنٹرول با صدر مملکت وزیر اعظم راولی ایسا کنٹرول با زمون میر سیب راولی او ایسا کنٹرول با مہنگائی عوام راولی سوکو ماں تو چاہے چھ نئے پاکستان میں پرانے پاکستان میں کیا فرق ہے ماں تے پرانے پاکستان میں پرندے اڑتے تھے نئے پاکستان میں پیٹرول اڑ رہا ہے اور آگے اگر سیب نے فرمایا الحاج محترم نے کہ گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے توجہ دے نسوارو کسے کمال شتا زما تحقیق دا دے زمین نسوار دا مسواک زد دی مسواک سر خلو پاکی گی نسوارو سر خلو دا ماشومانو نسوارو سر خلو شرانی نوی دا غی پا جیب کی 5 کیلو دستیاب ہے دی وی نوائی نسوارو سر خلو اور نسوار سنت دی کہ مسواک سنت دی او آیا اور دا نسوار چې دومره خشه دلته څه لګ دی واټ از دیس دلته څه لګ دی وای دا یو کتاب راته خو هغه کې ذکر کې نسوار زما دیر بابا جی فرمایل وای دی دلته په خوله کې هغه شیخ دی ما یخرج من دبر الدجاجه هغه دل تک دی توجه چې دا دومره خشه دی پښتونه ستا ډیر خوښ دی دلته مګدا حلوا ته جوړه کا مرکز ته ورسوا سم په پلیټونو خورا نن به ان شاء الله یو عرض درته کوم ان شاء الله نقد توبې بو باسو او شب قدر والو اراده نه منم په ارادو هم تبلیغیان لزړه راو باسه سلور میاشتې ولیک امیر صاحب اراده ده چې لو لیک اراده ده شل کالو شي اراده کې ظالم چرته سیروزې لم لا نړي اراده نه نقد توبې وباسه 00 په شان توبه نقد توبې په ارادو کار نه کیږي لہذا دا خرافات پرېږ دي دا خرافات زواین اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اور پاکستان ہے بانیان پاکستان تا سلام عقیدت پیش کن زمان دا وطن سنم دی دا سپکی دا انڈیا ماجر دی بارے کا زمان دا وطن سنم دی پاکستان والا جاو دا وطن سنم دی پاکستان ہے اللہ پاک قرآن پاک چا اللہ پاک دے بدن پاک واڑی لباس پاک واڑی نظریہ پاک واڑی عقیدہ پاک واڑی سوچ پاک واڑی خلد سرگٹ نسوارونا پاک واڑی خوراک پاک واڑی اور دا شب قدر پٹاگرام سوسائٹی دا منشیاتنا اور دا منشیات و خاتمہ کی حکومت سره تعاون کو با ز آئی جی پی معظم جان سواری تو سلام پیش کوم چې ایلټ فورس سرچ اپریشن وک مونږ به د منشیات و خاتمه کې تعاون کو او حمایت کو به ان شاء الله او زما ایجوکیشن زما د سکول کالج د سټوډنټ لایف چې تبا کوي زما د نوجوان نسل مستقبل چې تبا کوي د 400 د پوره د آیس خرڅولو اډیبا پولیس او ادارو په نوټس کې څوک راوي الله سجود کې ددی کورجو کا الحافظ چې د چا الله سخت دا به ټیک چرسي تو ګوره چرچان پکې سودي پوډریانو پکې تو ګوره ته ان شاء الله اغورز نزدې ده الله به خیبر پختونخوا منشیات نہ پاکی اور یہ پاکستان ہے چرسستان نہیں ہے پوڈرستان نہیں ہے آئسستان نہیں ہے شرابستان نہیں ہے انشاءاللہ علماء دیوبند وہ دیوبند ہے انشاءاللہ اس پاکستان کو تمام گندگی سے ہر اعتبار سے جو گندگی ہے انشاءاللہ پاک کرتے رہیں گے انشاءاللہ دی وجنا د دې خرافاتونه توبه کوي کنه کوي
پرزا کوي که پزورا پرزا که پزورا پرزا که پزورا او که څوک چې پرزا تیار نیم زور وکا نو صبر وکړه ان شاء الله زما د مولا حکومت عمر روان دي ان شاء الله العظیم برا افغانستان کې مولا عمر مریدانو تور پګړې سره انقلاب راوستل پاکستان کې پیرانو تبلیغیانو سپینې پګړې سره انقلاب راغی او ان شاء الله 2023 کې زیړې پګړې سره انقلاب را روان دي ان شاء الله العظیم دا خبر واضح دی او دا خبر ښکارا دی توجه په باجو ستړي شوي په سوباډي ستړي شوي چې زه مولا له برازي وای چې زه وای چې زه دیو جن مساجد مدارس مراکز خانقاہونه آبادو سکول کالج ما الحمدللہ 3 سال مسلسل پاکستان کې صرف مسجد مدرسه نه ما د ایجوکیشن دفاع وکړه ما د سکول دفاع وکړه ما د کالج یونیورسيټي دفاع وکړه اغیارو سیستم بدل کړی دی یو ملک د بل ملک معیشت تباہ کوي یو ملک د بل ملک نظام تعلیم تباہ کوي موږ به د پاکستان د نظام تعلیم دفاع کوو ان شاء الله اور اغیار غیر مسلم انګریزانو د سټوډنټ تباہی د پاره پبجی فری فایر لای لډو د موبایل گیمونه راوخل ان شاء الله د اغیار په مخ سپېړه بدای چې د موبایل د گیمونو بایکاټ کوو ان شاء الله کوو ان شاء الله د خپل سکول کالج د یونیورسيټي د سټوډنټ د ایجوکیشن دفاع کوو ان شاء الله د دین بایکاټ وکي اسلام اور وطن عزیز پاکستان دا گیم نه منې کې گیم کوا قومي کېل ہاکی کوا فٹبال کوا کبڈی کوا کرکٹ کوا ز الحمدللہ کرکٹ کوم د چا د قستا خو بیٹنگ نکوما بیٹ خود ته معلوم شو ز بالینگ کوم په بالینگ کې چینج اپ پیس کوم توجه هغه گیم کو چې هغه سره ورزش ایکسرسایز د موبایل گیمونو سره ورزش کیږي ایکسرسایز کیږي دا د ایجوکیشن تباہی دا د مستقبل تباہی دا دینه بایکاټ کو او مدارس به آبادو ګور د نسوار یو بوجه 400 کې هم د نسوارو بلا کولټې دي باچا خان نسوار مومن خان نسوار وای پکې وای ها شملي نسوار وای زر وای چې ما ته معلومات ها کما ابل چا واتس اپ ک ټیلینار نسوار او سامپ نسوار لکه د مار هغه نسوارو کې کوالټي دي د نسوار یو بوجه په 20 روپے 15 بوجه د ورځې خوري کاکا 100 روپے شوي د یوې میاشتې 3000 د یو کال د پښتون د نسوارو خرچه 36000 روپے ته د منګای چغوي 36000 روپے ته په نسوارو خرچ کړي کوم دا ازمونیت او د نسوارو نم بایکاټ وکاو کال کوم څومره بچت شو څومره بچتو شو ور سره د نور خرافاتو نه بایکاټ وکا ان شاء الله س کنټرول په خپل راولا زمون په قیحان په ذکر کړی چې تاسو د پیسو ضرورت راغی نه قرض خصکو ته ضرورت چې چا نه قرض واخلا کور کې چې کم زائد پالتو سيزونه دي هغه خرڅ کا په هغه پیسو خپل کار روان کا خو چا نه قرض ماخلا په قیحان په چا نه قرض ماخلا سیوای پالتو سيزونه خرڅ کا چې څه فائدې نشته دیو جنا چې کم فضولیات دغه نه بایکاټ کوو ان شاء الله او دا مدرسه دلته مسجد نه بار مدرسې ته زمکه ورکړې شوی حفظ طالبان دا رهایشي طالبان دي د مدرسو سره تعاون کوو ان شاء الله مونږ له وظیفه براکوي ان شاء الله ټوکړه براکوي پراټا نه سره روټه براکوي ویاو نه پراټا راکوي ویاو ولی څه چل زما دلته وسنخلي هغه په خوا واخو مال محکم چا پیغور را کړ توجه وی وظیفو والای ما وی او مونږ وظیفو والای ټکړو والای توجه مونږ وظیفو والای ز په وظیفو ملاشم ما د جامع محمدیه شیخ الاسلام شهید اسلام مجاهد ختم نبوت مولانا حضرت اقدس شیخ الحدیث قاری حق نواز حقانی شهید رحمت الله علیه د مدرسې نه غیر چا پیرا په جامع محمدیه کې ما وظیفه را غونډه کړې توجه ما ټکړی را غونډه کړې ها زه وظیفه خور ملایم وظیفه خور زاغه چړې مچړې اے جسه ز فخر سره وایم زه وظیفه والیم ز چړې ما ټوکړې خورلې ما وظیفه خورلې اور فخر سره مونږ ټول مليان وظیفه والایو سو والایو وای امانت شامل سی وای سو والایو ولتا وظیفه نه خورلې وای
مونږ ټول وظیفو والا یو. ما هغه وخت هم چاته خیري نه کړی، ما ته خپل دیوبند اکابرو سبق دارا کړی دی. ما پرون د خپل سر قاتلم د الله د رضا لپاره معاف کړی دی. رب نے قرآن میں فرمایا والصلح خیر، فروغ کی خیر دی. وای فروغ کی خیر دی. فروغ کی ماشاءاللہ جزاکم اللہ. لگ استقبالو کے پاسے او زه وظیفو والم توجه، زه ټوکړو والم. ما د جامع محمدینه غیر چا پیرا کورونه کې ما ټوکړه غونډه کړې ده. ما واس کړ تاسو الله وبخا وظیفه راوړې. زه قرآن زده کوم، مالا وظیفه راکې. زه حدیث زده کوم، مالا وظیفه راکې. زه دین زده کوم، مالا پښتونه ما تانه وظیفه قرآن د پاره غوښتې وه، مالا وظیفه راکې. زه په مدرسه کې قرآن زده کوم، زه حدیث زده کوم، زه دین زده کوم. چا وظیفه راکړه، چا ټوکړه راکړه، چا د څو ورځو زړه راکړه، چا د خپل کور دروازې مخې ته دیکه راکړه. زه په وظیفو مولا شوی، زه وظیفه خور مولا یم. خو زه به درته وښیم هغه وظیفو والا ملا عمر مریدانو نن امریکا په لړزان کړي کفر تیاریږي. نن چې کفر یریږي وظیفو وال نه یریږي. ناشتے میں انڈا پراٹھا کھانے والوں سے کفر نہیں ڈرتا. دی مولا و طالب نه کفر یریږي. مساجد مدارس په آبادو یم وظیفو والا یم چاندو والا. مخکې مې وظیفه غونډه کړې وه، اوس هم غواړم، بیا به م غواړم. راکوې که نه به راکوې؟ ووایه راکوې که نه به راکوې؟ دا مدرسه د بار دا طالبانو دا قرآن ختم کړ. هغه کار مه کوه کنه سکول کې مس سټوډنټانو ته وي وایي څوک چې جنت ته ځي لاس سجد کې. ټولو سټوډنټان لاس سجد کې او سټوډنټ لاس کته کړی. مس ورته وایي چې بیټا ولې ته جنت ته نه ځې؟ هغه ورته وایي ما ته مور وایي چې چوټي شي نیغ به کور ته راځي، بل خوا دې نه بوځو قربان. راځئ ماشاءالله جزاکم الله. جی بره کسان اخلاص وکړئ، تعاون وکړئ انشاءالله. جی